د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کومه بې ادبي په هندوستان کې شوې ده او داسې مختلف کافران د مبارک په شان کې بې ادبي کی یو خبر یاد ولري او د قرآن پاک دغه اعلان دی یاد ولري چې الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې ورته فرمایي محبوبه د تا ذکر مونږ پورته کړی دی ورفعنا لک ذکرک اے محبوب کریمه د تا ذکر مونږ پورته کړی دی او د تا ذکر مطلب چې څوک نشي راښکته کولی هغه مونږ پورته کړی دی او د دې پاک له باندې د کافر دا خبره جهرن واوري او مؤمنان دې واوري او په خوشحاله دي شي چې کله ولید ابن مغیره د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په شان کې مختلف بې ادبۍ وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مجنون او لیونی ویلو نعوذ بالله من ذلک نو رب ذوالجلال په سورۃ قلم آیات نمبر 13 کې د تقریبا 10 بدې بیان کړي او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه بې ادبۍ او د ګستاخۍ 10 بدې د دغه کافر بیان کړي چې تا د ما محبوب په شان کې بې ادبۍ وکړه تا کې دا 10 بدې دي چې ته مطلب چې حمازه مشائم بنمینه او دا مختلف هغه بیان کړه خو په اخره کې ورونو داسې یو خبره بیان کړه چې عتل بعد ذلك زنیم رب ذوالجلال فرمای دا انسان او دا ولید ابن مغیره بد اخلاق دی بد مزاج دی او د بد مزاجه نه بعد دا کافر چې دی دا ولید ابن مغیره چې دا زنیم دی دا ولد زنا دی دا حرمونه دی دا بغیر د پلار پیدا دی نو خپل مور لراغی او مور ته یی چې قرآن پاک کې د ما 10 بدې بیان شوي او په هغو 10 کې 9 بدې په ما کې موجود دي خدا یوه بدي چې راته وایي قرآن پاک چې ته حرمونه یې تا نه زه دا تپوس کوم دا بدي تا سره تعلق ساتي چې آیا زه رښتیا حرمونه یم نو مور ورته وایي چې بچیا او بیا ورته وایي چې مورې صحیح وال راته ووایه کنې زه به تا نه سر قلم کم مور ورته وایي چې بچیا تا د پلار ډېر مال حالو خو د پلار نه دی مطلب چې نامردو اولاد نشول کېدی نو دغې وجې نه زه لاړم او ما وی چې دا مال حال بل چا ته پاتې نشي او ما یو شپونکي سره د هغې مطلب چې زنا وکړه او د هغې زنا نه ته پیدا شوي نو رونو وم کتل چې کوم یو انسان ګستاخي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي هغه انسان رب ذوالجلال په قرآن کې فرمایي سورۃ قلم دا فیصله او آیات نمبر 13 چې دا حرمونه دی دا ولد زنا دی او د نبی علیه السلام په شان کې هغې کې هیڅ قسم کمی نه راځي او د مبارک عظمت او رفعت رب ذوالجلال نور هم پورته کوي علامه کرمانی سے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته په دې دنیا باندې د معراج سفر چې دا هیچا ته دا معجزه نه ده ورکړی شوې او په ورځ د قیامت باندې لواء الحمد هغه جنډه چې تمام انبیاء کرام به د هغې لاندې ولیاړ وي دا مرتبه او عزت بل هیچا ته نه دی میلاو شوی دنیا رفعتونه او دنیا هر څه د مبارک ته ورکړی شوي دي کیا شان احمدی ہر چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی ہر چمن میں ظہور ہے ہر پھول میں ہر شجر میں نور محمد ہے صلی اللہ علیہ